الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله. شریعت کې د هر عبادت یو وخت مقرری، ورځ مقرری، دغسې د قربانیم وخت مقرر ده، ورځ هم مقرر ده. ورځ کې د غټ اختر د ذوالحجې د لسمې ورځې لسم تاریخ باندې قربانی دغه ورځ ده. په دغه ورځ باندې خلک قربانیانې کې خو د دې وخت کوم وخت ده، په دغه ورځ کې یاد وساتئ په کومو علاقو کې چې خلکو باندې د جمعې لمونځ واجبه وي او د عید لمونځونه کیږي، د جمعې لمونځ کیږي، نو په هغو علاقو کې د عید د لمانځه بعد د قرباني ټیم وي او په کومو دیهاتونو علاقو کې چې چیرې چرته لمونځ د عید نه کیږي، جمعې نه کیږي، ورې د قرباني ټیم صبح صادق سباون چې شروع کیږي د لمانځه له ټیمه چې خو دغه هغو خلکو دپاره د سترګې راخطا بعد قرباني کړل افضله دي. کتاب الاضاحی باب الذبح بعد الصلاة صحیح البخاری جلد دوم کی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبه ورکولا فقال وہ فرمائل ان اول ما نبدأ به من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع وننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا ومن نحر فانما هو لحم يقدمه لاهله ليس من النسك في شيء. فرمائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخطبه فرمایلا چې اول د عید په کارو کې دا د سنموز به د عید کې د هغه بعد به بیا راځي قرباني به کړي. که چا په دغه طریقې باندې د موږ په دغه طریقې باندې اولې د عید لمونځ وکړو بیا راغو قرباني وکړه پسه یې حلال کو نو د هغه دغه قرباني بالکل صحیح ده. او که چا د عید تر لمانځه مخته پسه حلال کو نو هغه یو قسم غوښه ده چې د هغه د خپل کور دیوالو دپاره جلتي وکړه او دا غوښه مخته ورته ورسوله. قرباني سره د دې پسه هېڅ تعلق نشته سوا د صدقې نه. نو لهذا له دې حدیثه دا خبره معلومیږي چې د قرباني ورځ لسمه ورځ او وخت د عید د لمانځه بعد ده. قرباني وخت لسمه ورځ، یولسمه ورځ، دولسمه ورځ، دا دریو ورځو کې د قرباني وخت ده سړی حلالولی شي. د دې دلیل له قرآن مجید جم ده او په احادیثو کې هم د دې ذکر راځي. په قرآن شریف کې راځي الله تعالی فرمایي سورة الحج کې فی ایام معلومات چې دا قربانی په معلومه ورځو کې کیږي. تفسیر ابن ابي حاتم الرازی رحمت الله علیه شپږم جلد کې د دې تفسیر په بابت سره لیکي چې ایام معلومات جمرات فالمعلومات یوم النحر و یومان بعده. ایام معلومات چې په قرآن کې راغلی دا لسمه ورځ د لوی د اوله ورځ او دوه ورځې د هغه بعد، یعنی د دې میاشتې د عید دومه یولسم تاریخ دولسم تاریخ د عید درې ورځې قرباني دپاره دي دغه ته ایام معلومات یایي. دوم دلیل دا د سلمہ بن اکوا رضی الله تعالی عنہ رسول کائنات صلی الله علیه وسلم چې دا روایت نقل کوي صحیح بخاری کې دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثه وبقي في بيته منه شيء. فرمایي چې کچا قرباني وکړه نو درېیمه ورځ بعد د ده په کور کې دی د قرباني چې یوه غوښه هم نه یې پاته، یعنې دی د صدقه کې لا د خپله وخوري. له دې حدیثه دا معلومیږي چې درې ورځې ته غوښه خوړلی هم سي او مخته هم صدقه کولی شي، د هغه بعد یو بوټی هم په کور کې مه پرېږدئ. نو له دې حدیثه دا معلومه شوه چې غوښه پرېښودل ناجایز ده، نو قربانی کول پسه حلالول د دریو ورځو بعد خو هغه به طریقې اوله ناجایز ده، هغه بیا بالکل روایت نه لري. دا په هغه وخت کې و چې کوم وخت کې اسلام
ډیر زیات غریب و یا او د اسلام د فراخي بعد بیا اجازت د اعلی رسول بیا اجازت ورکړی دا حضرت قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنه جی روایت مروی دا المستدرک علی الصحیحین کی دا چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال کلوا الاضاحی وادخروا د عید غوښه خوریم او ځان ته ذخیره او ګدلایم سي ځان ته جمع کولای هم سي لدغه حدیث دا نه معلومیږي چې 3 ورځې بعد غوښه ګدل جایز دي نو قرباني به د 3 ورځې بعد د عید په 3 مسلرم باندې هم سړی کړای شي کتن دا نه معلومیږي بلکې د عید په 3 ورځو کې دا وخت قرباني ده سړی د 3 ورځې تر مخام پورې قرباني کړای شي دریم دلیل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ احکام القرآن للطحاوی کې دوم جلد کې او موطا امام مالک کې کتاب الضحایا کې دا لیکلی دی النحر 3 ایام قربانی 3 ورځې سړی کړای شي سلرم دلیل دا د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر فرمای چې لسم اول ورځ دی باندې پسال اول یت کړل دا ډیر افضل ده خو دیغه بعدم 2 ورځې ستا خو ډیر افضل د اول ورځې قربانی ده لہذا لدی خبر معلومه شو چې د قربانی وخت 3 ورځې ده 3 ورځې معلومه دي د لوی عید تر 3 ورځې پورې قربانی کړای شي او وخت د عید د نماز بعد شروع کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین